From second year biology, today we are going to explain the next topic, function of nephron. دا هم ته پته ولګي د سټوډنټ چې دا ګرده دا رسنه جوړه دا د کچ کچ یونټونه جوړه دا ایتم وای نفران. Nephron is the basic structural and functional unit of human kidney. Each human kidney has 10 lakh of nephron. په هر ګرده کې الله تعالی سونه نفرانی خو دي 10 लाख نفران پکې خو دي یا 1 लाख دي ارسه چې دی خو لکه نفران پکې زې پزې دا پراتري او د دې نفرانو کار څه دی نو دا موږ ته پته را چې د ګردې بنیادی کار پرایمري فنکشن چې کوم دی هغه یورین فارمیشن د ایک جوړي او دا بیا سیکنډري فنکشن هغه موږ ډسکس کړیو چې دا د موږ سره ایسډ بیس بیلانس هم برقرار ساتي هارمون سیکریشن هم کوي نور سوډیم لیول هم برقرار ساتي کیلشیم لیول هم برقرار ساتي او بنیادی کار د ګردو سره هغه ایک جوړي نو دا ایک څنګه جوړي دا داسې نه چې بارانو خوراکونه ورواچو لاندې بس ایک جوړ شي بلکې دا یو ډیر اتوماتیک یو سیکوینشنل پروسس دی ډیر په ترتیب سره سټپ بای سټپ کیږي مختلف سټپس کې کیږي مختلف چیمبر کې کیږي او په اخر کې بیا ایک جوړیږي نو موږ داسې چې پرایمري فنکشن of nephron is urine formation. Urine formation is completed in the following steps. The first one is glomerular filtration. The second one is tubular reabsorption. The third one is tubular secretion. And the last one is excretion. دا خبره کلیر شو چې کله یورین جوړیږي نو په څلور سټپس کې جوړیږي کم کم دي نغه دادي وس مونږ وایو چې ګلومیرولر فلټریشن څه ته وي چڼول ته یا اردو کې مطلب دی نثارنا یو شی چڼول فلټر کول It is the process by which blood is filtered while passing through glomerular capillaries چې کله بلډ چې تاسو دې تراشي سټوډنټ دا بلډ دی دا بلډ دلته برازي سټوډنټ چې دا بلډ د افیرنٹ آرټریول په مدد سره د دې کیپیلری دا کم غونچک چې دی تراشي د دې دا وال ډیر زیات نری دي د سری نری دي دلته د هایدروستاتیک پریشر د وجنه د ګلومیرولر پریشر د وجنه د های پریشر د وجنه دا سيزونه دا بس شي دا به فلټر شي دا منه چوړ شي او هغه ته بیا موږ سوای ګلومیرولر فلټریټ یا وته وای بومین فلټریټ دا خبره کلیر ده او واپس به دا بلډ بیا په د اپیرن آرټریول کې زی سرکولیشن وکړي نو دې ته موږ سوچ په دې کې کم پروسس شو ایت موږ ګلومیرولر فلټریشن سو ته وای ګلومیرولر یعنی هغه فلټریشن چې هغه په ګلومیرولس کې کیږي نه ایت موږ ګلومیرولر فلټریشن خبره کلیر ده اوس راځه دی خو glomerular filtration it is the process by which blood is filtered while passing through glomerulus capillaries filtration membrane وش دا filtration کی نو دی الله تعالی مختلف پردې لګولې دي glomerular capillary membrane basement membrane vestral layer abdomen capsule چې تم غسو پوډوساید دغه ته درې پردې لګېدلې سو پردې لګېدلې نو د درې نری پردې د هغه دا filtration دا process کیږي بیا موږ لیکو چې الټرا فلټریشن واټ از الټرا فلټریشن اٹ از کالډ الټرا فلټریشن بیکاز small and minute particle are so filter out پدې کې کچ کچ پارټیکل هغه هم فلټر کیږي نو ځکه وته وي الټرا فلټریشن ګلومیرولر فلټریشن ریټ جی اف آر ستوي جی اف آر ګلومیرولر فلټریشن ریټ موږ دا سړي چې total quantity of filtrate form in all nephron of both kidney in a unit time په دوانو ګردو کې چې څومره نفران دي پای کې چې پای په یو خاص ټایم کې کوم فلټریشن عمل کیږي دې ته موږ سوای ګلومیرولر فلټریشن ریټ دا خبره کلیر شو نو هغه موږ دا سړي کړی دي چې په یو منټ کې په دوانو ګردو کې چې څومره نفران دي هغه تقریبا 125 ملی لیټر بلډ چې کم دی هغه سکه هغه فلټر کوي څومره 125 نو چې په یو منټ کې 125 وي نو په 60 منټ کې به څومره یې 125 ملټیپلایډ بای 60 منټ نو په یو غنټه کې څومره یې دا تاسو ملټیپلای کولای شئ دا ملټیپلای کې شابه
لکه دا 125 چې په 60 باندې مونږ ضرب کو نو په یو غنټه کې به څومره بلډ فلټر کیږي نو بل تراشي شابه کا تکړه شه ست راغی 7500 کا ست راځي 7500 ملی لیټر یعنی په یو منټ کې زمونږه د ګردو چې کوم نفران دی هغه 125 ملی لیټر بلډ فلټر کوي نو په یو غنټه کې به دا څومره فلټریشن کې 7500 ملی لیټر اوس په یو ورځ کې څو غنټې په یو ورځ کې 24 غنټې کنه نو 7500 لا پس کې به ضرب ورکې په 24 کې نو څه ته راځي راکا د دې نه به راځي ما ته پته دی 1,80,000 څه به ته راځي راکا 1,80,000 ملی لیټر بلډ هغه په یو ورځ کې فلټر کوي اوس دا ملی لیټر زه لیټر ته کنورټ کوم نو دا 1,80,000 به په څه باندې ډیوایډ کړي په 1000 به ډیوایډ کې کنه چې کله مونږه ملی لیټر ته کنورټ کړو په څه به ډیوایډ کې 1000 د دې نه به څه راشي د دې نه به راشي 180 لیټر یعنی په یو ورځ کې په 24 اور کې زمونږه ګردې تقریبا 180 لیټر بلډ هغه صفا کولی شي خبره پوه شوې نو ته وایې چې انسان په جسم کې خو 180 لیټر نه وي مطلب چې دا بلډ بار ځي که نه هلته سرکولیټ کېږي یعنې زموږ په جسم کې تقریبا 5 نه واخله 6 لیټر بلډ وي خو دا بلډ بار ځي او هلته فلټر کېږي نو په یو ورځ کې څونه فلټریشن کېږي 180 لیټر بلډ هغه فلټر کېږي خبره ترې خیال دی 180 لیټر خو ډېر غټ اماونټ دی که نه بغیر د څه پیسو نه بغیر د څه خرچ نه او بیا موږ د الله تعالی شکر نو باسو ناشکري کوو او چې ایک کو نو قبلې ته کینو او بس که نه څوک څه کوي او څوک په ولاړه کوي او څوک پکې ټیزونه اچوي او څوک پکې څه بل څه کوي هلکه د الله تعالی شکر ادا کوه ښه په صحیح سنت طریقې سره 1-2 کوه ځان صفا کوه نو مطلب دا دی چې موږ الحمدلله مسلمانان یو که نه دا دی نه چې اوس ایک دنه ساس یو بس روان یو اوس موږ ډسکس کوو ټیوبولر ری ابزاربشن دې ته وایي چې یو شی دوباره جذب کول یو شی داسې دی چې ستا د مقصد دی خو ستا نه ضایع شوی دی او ته دا غواړې چې دا واپس جذب کما راواخلم نو دې ته به څه وایي دې ته به ټیوبولر ری ابزاربشن څه مطلب دی دوباره جذب کول Tubular reabsorption is the process by which water and other substances are transported from renal tubule into the blood دا کم ټیبیول چې دی دا کم کنیکشن چې دی که په دې کې د مطلب څه شی پاتې شوي دی خو ګلوکوز شو اماینو اسید شو یا نور سالټ نمکیات شو دا هغه به واپس څه کړي هغه به بلډ ته انټر کېږي په کومو طریقو سره هغه به موږ وایو دې ته موږ څه وایو ټیبولر ری ابزاربشن بس دا ټیبولر ری ابزاربشن کې یو لفظ دی هغې ته موږ وایو سلیکټیو ری ابزاربشن سلیکشن څه ته وایي د یو شي انتخاب کول سلیکشن څه ته وایي یو شی انتخاب کول selective reabsorption tubular cell only reabsorb the necessary substances for the body هغه سيزونه چې هغه د جسم لپاره لازمي دي نو یې لپاره ته سیګنل شته هغه سیګنل په مدد سره چې کوم دی د فیدی هغه سيزونه هغه جسم واپس ابزورب کوي او کم چې لګاڼه هغه پوګ موګ دی اپالتو سيزونه دي نو په مخه دی ښه په مخه دی په مطلب خو پوهې کنه چې ټایلټ ته تاسو لاړ شئ او غر ولې ورکې خاص ټول اوس مونږ چې د سلیکټیو ری ابزاربشن کې کم سیزونه هغه باډي یا بلډ ابزارب کوي نو هغه کې ګلوکوز دی اماینو اسید دی ډیفرنٹ ویټامینز دی ویټامین A B C D E K ایټسټرا ځکه دا باډي لپاره لازمي دي اوس مونږ لیکو چې میکانیزم اف ری ابزاربشن دا ری ابزاربشن څنګه کیږي دا خو یو ډېر کمپلیکیټډ عمل دی زمونږ داسې لیکلي چې دا په ایکټیو ترانسپورټ باندې کیږي او په پیسیو ترانسپورټ باندې کیږي چې کله ری ابزاربشن کیږي نو په دوه طریقو سره یا ایکټیو ترانسپورټ او بل پیسیو نو ایکټیو ترانسپورټ څه مطلب دی چې پای کې انرژي دا سیل انرژي استعمالوي او ځان له د فیدی یو څه جذب کوي نو دې ته موږ څه وایو ایکټیو ترانسپورټ یعنې زیاتره سوډیم پوټاشیم کیلشیم فاسفورس او سلفیټ چې کوم آین دي دا په ایکټیو ترانسپورټ سره چې کوم دی باډي ته هغه انټر کیږي
او پیسو ترانسپورټ دا واټر یوریا او کلوراید چې کوم نه دا په پیسو ترانسپورټ د موومېنټ کیږي سټوډنټ دم یو کراس سیکشن اغسته دی د دې ټیوبولر د کم ټیوب چې دی د دې نوم کراس سیکشن اغسته دی دا ټیوبولر لیومن دی دا انټرنل ریجن دی په دې انټرنل ریجن کې دنه داسې بارډر لایک سیل دی سدي د برش په شانتي سیل دی لکه دا چې موږ راواخلو د دې موږ په مایکروسکوپ باندې غټ کړو په دې کې داسې فنګر لایک ویلای لکه څنګه چې ویلای او مایکرو ویلای داسې سټرکچر دی هغه سټرکچر څه کار کوي لکه دا یو دلته یو سبسټانس دی چې دا زموږ لپاره پکار دی لازمي دی نو دا سیل په مختلفو طریقو سره هغه ابزارب کی نو هغه راشي کوم ځای ته دې سپیس ته راشي دې سپیس ته موږ څه وایو سټوډنټ انټرسټیشیل فلوئډ څه ته وایي لکه انټرسټیشیل فلوئډ لکه دلته کوم څیزونه د مطلبي نو هغه دې فلوئډ ته راشي دې ځای ته راشي د نفران نه چاپیره چې کوم فلوئډ کوم مایع پرتی نو هغې ته به څه انټرسټیشیل فلوئډ هغه فلوئډ ته انټر شي او د هغه فلوئډ نه بیا څه کوي سټوډنټ هغه بلډ کیپیلریز ته انټر شي خبره ترې خیال دی دا د ټیوب نه د سپیس ته لاړ شي د دې چاپیره چې کوم سپیس ته کوم خالی ځای دی کوم کې فلوئډ پراته دي او د هغې نه بیا کوم خوا لاړ شي کیپیلریز ته لاړ شي نو دلته دا سبسټانس د ټیوبولر لیومن نه د ټیوبولر سیل په ذریعه ابزارب شوي دي انټرسټیشل فلوئډ ته راغلي د انټرسټیشل فلوئډ نه بیا کیپیلریز ته راغلي څه ته راغلي دي او کیپیلریز واپس په باډي کې بیا سرکولیټ کوي اوس موږ وایو چې هارمون ریګولیټینګ ټیوبولر ری ابزاربشن یعنی په دې ټیوبولر ری ابزاربشن کې په ګرده کې ډیفرنٹ هارمونز دي ډیفرنٹ کیمیکل دي چې هغه په ری ابزاربشن کې ډېر کی رول ادا کوي هغه هارمون کم دي یو دی الډوسټیرون دا سوډیم ابزاربشن کوي ADH دا مطلب دی انټي ډایریټک هارمون دا واټر ابزاربشن کوي خاص کر په دغه سره په کلیکټینګ ډک کې او ډیسټل کنولیټډ پارت کې بل دی پیراتارمون څه شي دی دا پیراتایراید ګلینډ خارجي دا د کیلشیم میګنیشیم هایډروجن ابزاربشن کوي کیلسیټونین دا کیلسیټونین چې کوم دی نو دا تایراید ګلینډ خارجي هغه راشي په ګرده کې څه کوي دا د کیلشیم ابزاربشن هغه ډیکریز کوي بیا ټیوبولر سیکریشن دریم نمبر د یورین فارمیشن سټیپ سره هغه ټیوبولر سیکریشن دی نو موږ دا سې اټ از دیٹ پروسیس بای وچ substances from blood transported into tubules اوس داسې سیزونه چې هغه په دې بلډ کیپیلریز کې پاتې شوي دي په څه کې پاتې شوي دي سټوډنټ لکه زه وایم چې هایډروجن پلس آین دا هایډروجن پلس آین ډیفرنٹ ډرګس یا ډیفرنٹ میډیسن دلته په دې بلډ کیپیلریز کې پاتې شوي دي او دا د بلډ پی ایچ هغه چینج کوي نو دا سبسټانسز په ایکټیو ترانسپورټ چې کوم دی نو دا څه کېږي د دې کیپیلریز نه راوځي او د ټیوب ته انټر کېږي نو دې ته موږ څه وایو ټیوبولر سیکریشن او چې کله د دې ټیوب نه دا سیدونه ځي او په کیپیلریز کې جمع کېږي نو دې ته موږ څه وایو ری ابزاربشن او په اخره کې دلته څه جوړ شي سټوډنټ دلته دې یورین جوړ شي هغه یورین راشي د یوریټر په ذریعه د څه په ذریعه لکه دا اوس یو ګرده ده په دې ګرده کې په دې څلور سټیپس کې یورین جوړ شو د بل سایډ تم ګرده ده نو دې پایپونو په ذریعه دا یورین به کم دی ته راشي سټوډنټ دا به مثانې ته راشي کم دی ته به راشي په مثانه کې تقریبا د 300 نه واخله 400 میلی لیټر دا د مثانې خبره ده چا مثانه غټي د چا کچي د ماشومانو مثانه کچي او هغې کې هغه سپینکټر مسل هم ډیولپ نه هغې له چې ایک ورشي ډایرکټ کوي بیا چې کله موږ میچې ورشي موږ مسل هغه والنټري موږ کنټرول کولی شو دلته ته بیا مخکې یو پایپ لګېدلی هغې ته موږ څه یوریترا مخې سره بیا پې موږ ایک میک کوو بس دی که نه دا اوس یاد کوي